عزتمنو مسلمانانو، دا دنیا چې کله راسي آباده ده، د هغه وخت نه راواخلې تر اوسه پورې مختلف ادوار او د قومونو عروج او زوال په دې دنیا باندې راغلی. کله قومونه په ښکته راځي او کله په بره باندې ځي، کله ترقي کوي او کله په تنزل باندې راځي. خو دا تاریخ په دې باندې ګواه دی او مشاهده او تجربه ده چې کوم ځای کې اقوام عالم چرته په مشکلات او مصائبو کې گرفتار شوي، دغه وخت کې الله جل شانه دا غي د پاره د دې مصائب او مشکلاتو نه درایستو لپاره خپل مقرب او نیکان بندگان انبیاء کرام راستولي، د پیغمبر په ذریعه سره هغه قوم دا هغه مصائب او مشکلاتو نه بیا بهر راوتی او دا غي د تعلیماتو په وجه باندې بیا دغه قوم د دنیا په نور او اقوام باندې ډیر زیات الله جل شانه چت کړی دي او هغه ته اعلی مقام ورکړي. دا د ابتدا نه ده. نوح علیہ السلام دراتګ نه مخکې قوم بت پرستی کې په شرک او کفر کې او په جهالت په تیرو کې غرق پراتو، او چې کله نوح علیہ السلام رالو نو چې د چا په قسمت کې نه و او چا ونه منلو هغه هلاک شول او تباه شول. او سلغونی افراد هغه الله جل شانه د دغه مشکلاتو نه راویستل او دا ما او تا چې نن سبا موجود یو د دنیا په ځمکه باندې په دې دنیا کې دا خلق شته، دا هغه یو څو کسان دي. بعضې وایي 3 کسان وو د نوح علیه السلام سره، او بعضې وایي 80 افرادو 80 نفرو، په هغې کې څه زنانه څه نارینه. دا د نوح علیه السلام په تعلیماتو باندې ایمان راوړونکي، په هغې باندې منونکي، الله جل شانو د هغه مصایب او مشکلاتو نه هغوی راوویستل او دا ټوله دنیا یې د هغوی نه آباده کړه. بیا موسی علیه السلام چې څه وخت رالو، د موسی علیه السلام د بعثت نه مخکې بني اسرائیل د فرعون په مشکلاتو کې د هغه په قسمه قسم عذابونو کې او هغه په قسمه قسم تکلیفونو کې هغوی مبتلا کړو. د سړو نه به د بني اسرائیلو د سړو نه به د باغبانۍ کارونه، مزدوري، آبادۍ، مشکل او وزني کارونه دا به ته اغشتل، شپه او ورځ به په دې کارونو کې لګیا کړو. د هغوی به خپل راحته، خپل چین او سکون او خپل آرام هغه لګو، او د فرعون په کارونو کې په هغې کې به شپه ورځ پراتو. د غلامۍ دور و د هغوی. د بني اسرائیلو د زنانو نه به فرعون د وینځو کار اغشتو او مختلف قسم خدمتونه به په هغوی باندې کول. انتهایی پس قوم دغه وخت کې ده. دغه وخت کې الله جل شانه موسی علیه السلام راواستولو او د هغوی بعثت شو په مصر کې. مصر کې موسی علیه السلام پیدا شو او دلته ورته الله جل شانه نبوت او پیغمبري ورکړه. د هغه په تعلیماتو سره چې کله پیغمبر رالو، نه صرف دا چې پیغمبر یې وخت د دغه خلکو د دغه قوم آخرت سم کو او الله جل شانه ته دا خلق نږدې کړل او هغه ته رسایي وکړه، د دنیا د مشکلاتو نه خلاص کړ، د فرعون د غلامۍ نه آزاد کړ، او شپه ورځ چې دا قوم د هغه محکوم و، د هغه غلامانو، د هغوی نه یې راوویستل او بالکل یې آزاد کړل. او هغه سمندر چې په منځ کې حایل و د هغه نه پورې وتل، د هغه تفصیلي واقعه تاسو چې کوم دی نو لوستي د علماو نه په درسونو کې، په وعظونو کې. عرض مې دا کولو چې چرته کې قوم په مشکلاتو کې گیر وي، قسمه قسم پریشانۍ او مصائب وي، چین او سکون نه وي، دغه وخت کې الله جل شانو انبیاء کرام راستولي او هغه خلک د هغې مصائب او تکالیف او مشکلات او پریشانۍ نه رایستی دی او د آرام او د سکون او د چین ژوند یې ورته ورکړی دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم زمونږ خوږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم خاتم النبیین چې کله هغوی دنیا ته راتلل، د هغوی د دنیا د راتلو نه مخکې لږ دې ته د جاهلیت زمانه وایي، دور جاهلیت.
په دې کې په دغه خلکو کې قسمه قسم مصائب، آفات، مصیبتونه، اخلاقی ګراو او تنزلات دا ټول په دې قوم کې پراتو. د جهل د دې قوم دا حالت د لا علمۍ د علم نه دومره لري چې کعبه شریفه چې نن سبا کوم خوش قسمته خلک تللي دي حج یا عمرې ته هغه یې لیدلي ده، د هغې نه ګیر چاپېر په مطاف کې 360 بوتان ولاړو او چې څه وخت به هغوی د کعبې طواف کولو نو د دې بوتانو به سجدې هم کولې، دې ته به پرستش هم کولو. په کعبه کې دننه غټ بوتانو دعا، کله کله به کعبې ته ننوتل او د هغې پرستش او د هغې عبادت به په کعبه کې دننه کولو. حالانکه د کعبې د بوتانو سره څه نسبت؟ د آدم علیه السلام په زمانه کې دا جوړه شوي او بیا د نوح علیه السلام په زمانه کې، بیا د ابراهیم علیه السلام په دور کې، او بیا د هغې نه پس د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په ابتدا کې قریشو په لاس باندې دا جوړه شوي ده. لیکن دا کور د الله جل شانه دی او دا تقاضا د خلکو نه دا کوي چې د یو خالق د یو الله د هغه بندګي تاسو کوئ. دغه وخت کې مشرکینو د بوتانو پرستش کولو، دا د هغوی د جاهلیت حالو. په کور کې بیل بوت او بهر چې کوم دی نو بیل بوت، او چې څه وخت به په سفر باندې تلو نو ځان سره به خپل بوت هم واغوشته لکه د توخې په شان، او په لاره چې چېرته به ضرورت پېښېدو نو هغې ته به سجدې کولې. دا د هغوی د جاهلیت حالو. اخلاقي ګراو او اخلاقی طور سره پستی په دې خلکو کې دومره وه چې په قومونو کې به جنګونه او هغه یو جنګ به د قومونو په خپله کې 40 کاله 50 کاله 100 کاله جاري و، 6 کاله به هغه جنګ جاري و. او بیا چې به د قوم مشر څه وخت مړ کېدو هغه به د مرګ په وخت کې وصیت کولو خپلو بچو ته، خپل نوسو ته او خپل لقام خلکو ته چې ګورې خیال کوئ یسیني چې تاسو صلح وکئ او روغه وکئ او دا جنګ پرېږده نه، دا جاري ساتئ دغسې. دا د هغوی د هغه جاهلیت د هغې وجه وه. زنا په دغه زمانه کې عامه وه. یو سړی چې د هغه به د رنګ نه به تورو او د هغه به بچي پیدا کېدل هغه به تورو، نو هغه به د ښکلي بچي د پیدا کېدو لپاره خپله ښځه بل کره واستوله. د قوم مشر او رئیس هغه ته به یې واستوله چې یو زمونږ خاندانی هغه نسبت هغه ښه شي او دا اعزاز مونږ ته حاصل شي، او بل بچي زما چې کوم دی نو هغه سپین او ښکلي هغه پیدا شي او د هغې نسبت به ځان ته کولو. د نکاح په نوم باندې مختلفې زناګانې هغه جاري وي او د هغې نه علاوه هم دا د هغوی هغه اخلاقي جاهلیت، ډاکې، شوکې، غلاګانې دا به عامې وي. مسافر سړی چې به کله په لار باندې تېرېدو نو بیا به هغه سره چې به څومره مالو په لاره کې مخې ته به ورته ناست و هغه مال به یې ترېنه واغوشت او هغه به یې ډېر په غلط طریقې سره او په غلط انداز سره چې کوم دی نو رخصتولو. بیا دا اخلاقي پستۍ په دغه قوم کې موجود وي. د خرچې د وجې نه او د سرمایې د وجې نه او د مالی بوج نه برداشت کولو د وجې نه دا حالت چې د چا به 4 زامنو نو په هغه 4 زامنو کې به 2 زامن چې کوم دی نو هغه مړه کړل، ختم به یې کړل، او 2 به یې پرېښودل هغه مشران چې کوم بلوي دپاره د دې چې زه د دی د خرچ بوج نشم پورته کولی، دې 4 ته پوره کول دا خو ډېره زیاته ګرانه ده. هغه به یې مړه کړل، ختم به یې کړل. قرآن کریم کې د هغې په باره کې الله پاک فرمایي ولا تقتلوا اولادکم خشیة املاق، تاسو خپل بچي او خپل اولاد د فقر د وجې نه او د غربت د وجې نه مه قتلوئ. مونږ تاسو ته هم رزق درکوو، دوی ته هم رزق ورکوو. الله پاک فرمایي دا رزق خو دې بچو ته الله جل شانه ورکوي، د دې د وجې ولې قتل کړي؟ ښه اخلاقي پستي دومره وه چې لور به پیدا شوه نو هغه لور به په ماشوموالو کې په ځمکه کې ژوندی نه نیسته. ډېر واقعات داسې شوي د څه د وجې نه؟ صرف د دې وجې نه چې سبا به دا پیغور ماته ودرېږي چې وګوره د ده لور بل کله واده شو او یو پردی سړی د ده زوم جوړ شوی دی هغه یې کور ته رادننه کېږي. جاهلیت دومره عام شوی و. د دوی خپله کمزوري دومره وه چې روم او فارس بارني حکومتونه چې څه وخت به یې غوسته په دوی باندې به یې حمله کوله او خپل محکوم او غلامان به یې ګرځول او الله جل شانو یې حفاظت کولو، نو د هغې د اقتدار د اخیستو نه یې بچ ساتل. خپل حکومت نو په دوی باندې د خلکو حکومت چلېدو. دغه وخت کې الله جل شانه په دې امت باندې احسان وکړو او نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه په همدغه قوم کې مبعوث شو.
الله پاک پیدام دلته کو او الله جل شانو نبوت هم په دې ځای کې ورکو چې څو وخت نبی کریم صلی الله علیه وسلم رالو دا قوم په انتهایی تیاره کې پراتو. پیغمبر علیه السلام 2 څیزونه دې قوم ته وړاندې کړل، بس هغه بیانول زما مقصد دی. هغه کوم 2 څیزونه دي؟ یو یې دا فرمایل انما بعثت معلما، زه تاسو ته مبعوث شویم او الله پاک راستولم په حیثیت د یو معلم چې زه تاسو ته تعلیم درکړم. دویم دا بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، زه دې لپاره مبعوث شویم راغلی ما چې تاسو ته ښکلي اخلاق وړاندې کړم. د دې 2 احادیثو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه په دې کې امت ته دا درس دی چې کله په یو قوم باندې پستی راځي او په هغې باندې زوال راځي، د هغې غټې غټې وجې 2 وي. یو دا چې په هغې کې علم ختم شي او جهل پکې راشي، د خپل مذهب نه لا علمي، د مذهب د تعلیماتو نه لرېوالی او په هغې کې جهل او بې علمي راتلل، جهالت دا غټه بنیادي وجه ده. دویمه وجه دا ده چې کله په قوم کې اخلاق ختم شي، کلی اخلاق، او په هغې کې اخلاق سیئه بد اخلاق راشي، کلی اخلاق ته نه لاړ شي، دغه قوم چې کوم دی نو ورځ تر ورځه په پستۍ باندې په ښکته باندې راځي، ان تر دې چې دی یا په دنیا کې ژوندي وي خو په مثل د مړو وي. چې یو قوم کې علم نه وي او په هغې کې اخلاق نه وي نو د هغې هغه ژوند د نه ژوند برابر دی. قرآن کریم کې داسې خلکو ته الله جل شانو اشاره کړې ده، اولئک کالانعام بل هم اضل، دا خلک په مثل د انعام د چوپایه او د څاروي، لکه څنګه غوا، غویې او ګډه او بیزا او خرا او سنډه او میخه دغسې دا خلک دی. بل هم اضل، بلکې دا د هغې د لاندې چې کوم دی نو ډېر زیات لاندې دي، ښکته دي. او دا ښکته والی د حیواناتو نه ولې دی؟ ځکه چې د هر یو څیز دپاره یو دایره کار دی، یو مقصد دی، یو پلیټ فارم الله جل شانو تیار کړی دی چې په هغې باندې دغه څیز روان وي، دغه مخلوق دی خپل منزل مقصود ته رسېدی شي. او کله چې د هغې نه اخوا دیخوا شي نو بیا نه. او د حیواناتو دپاره الله جل شانو یو طریقې کار جوړ کړی، په هغې باندې حیوانات ټول روان دي. هر یو څیز هغه د الله جل شانو په تسبیح کې، د هغه په ذکر کې، د هغه په بندګۍ کې لګیا دی، نو هغه په ټیک او درست لار باندې دی. غوا غویې د کوم مقصد دپاره پیدا کړي دي، هغه د هغې نه پوره حاصلېږي، پی ورکوي، ایوي درته کوي، اوبه راوباسي، نور چې څومره اعمال ترې نه اخلي هغه تا ته کوي. خپل مقصد دپاره الله جل شانو پیدا کړي، هغه پوره دنیا کې د هغه نه حاصلېږي. انسان چې د کوم مقصد دپاره پیدا کړی دنه دا نه حاصلېږي، نو دی د حیواناتو نه لاندې دی، د هغوی نه بدتر دی. قرآن کریم کې داسې خلکو ته الله جل شانو په لومبۍ پاره کې فرمایي صم بکم عمي فهم لا یرجعون، دا خلک کاڼم دي، دا ګونګیان هم دي، دا ړاندم دي، ځکه چې د دې اعضاو نه دی کار وانغشت. عرض مې دا کولو چې د قوم د پستۍ او د قوم د زوال دا 2 بنیادي وجې وي. یو جهالت په هغې کې عام کېدل او د مذهب نه لرېوالی او دوري، او دویم څیز چې کوم دی نو د هغې اخلاقي ګیراو، دا دواړه بنیاد دی. زما عزتمندو د علم مثال او د مذهب نه واقفیت مثال چې د خپل مذهب نه دین اسلام نه ته واقف یې، د دې مثال په شان د رڼا دی، د نور دی. او د اخلاقو مثال دا په شان د سټیم دی چې په انسان کې دننه وي. نن سبا یو معمولي غونې ګاډی مثلا په توره تیاره کې ته خپل ګاډي کې ناست دی، په موټر کې ناست دی او هغه چلی، د هغه دپاره لار نشته دی چې په کومه لار باندې ته بیایې، لاره صفا نه ده، نو دی بیا نشي تللی. که خټې وي، چکړې وي، ورانه وجاړه لار وي، منزل په هغې باندې ګاډي نشي کولی. او که په دغه ګاډي کې تیل نه وي، ګیس پکې نه وي چې په هغې باندې دی چلیږي، نو بیا په دیکو باندې به یو څو قدمه بیا مخکې ودرېږي، بیا به یو 2 قدمه لاړ شي، بیا به ودرېږي، نو په دې تللی نشي. په دنیا کې د انسان په دې لاره صراط مستقیم باندې د تګ دپاره دا 2 ذریعې دي چې یو هغه سره د علم رڼا وي، دته باطل او حق دا بالکل صفا ښکاري، ضرري شی موزي او د فایدې او د نفع څیز هغه ورته بیل او صفا ښکارېږي، دته واضح پته لګېږي چې دا زما د نقصان شی دی او دا زما د فایدې شی دی، په دې کې مې ضرر دی، په دې کې مې تاوان دی، او په دې کې مې ګټه ده او فایده ده، دا ورته ښکارېږي، دا رڼا ورسره وي، دغه د علم رڼا ده. او بل طرف ته په ده کې دننه سټیم موجود وي چې هغه د ښو اخلاقو دی، د الله جل شانو سره محبت، د هغه نه یره، خوف او تقوا دا وي پکې، نو دی په دې لاره باندې تلل کوي. که چېرې رڼا د علم ورسره نه وي
نو بیا به کله ضروري لاس ته اچوي هغه څیز چې هغه د دپاره موضي وي هغه به اختیاري ده ته به نقصان ورسېږي. او چې کله پکې اخلاق نه وي رڼا ورسره شته دی نو دی به د دغه علم په وجه باندې په بدعاتو کې په کفریاتو کې مبتلا شي، لاره به خطا شي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم زما عزتمندو دې دوو څیزونو ته اشاره وکړه، انما بعثت معلما. پیغمبر علیه السلام فرمایي چې زه تاسو ته الله جل شانه معلم او تعلیم ورکوونکی راستولم. او بل حدیث کې بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، دې دپاره راغلی چې زه مکارم اخلاق او ښکلي اخلاق ستاسو دپاره پوره کړم. حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې چې لومبۍ وحي کله راله په هغې کې دغه علم او تعلیم طرف ته اشاره وه. او تاسو ته هغه معلومه ده، اقرأ باسم ربک الذي خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې د قرآن کریم ړومبۍ وحي ړومبني آیات دا نازل شي. په دې کې الله جل شانه د دوو څیزونو تذکره کړې ده، اقرأ باسم ربک الذي خلق، تو وایا اولولا پڑھ تو د لستو امر نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته کړی دی. او تحریر یو سړی له لستی شي چې دی پوه وي په هغې باندې. او بیا په دغه آیتونو کې الله پاک د قلم ذکر راوړی دی، الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. هغه ذات چې هغه په قلم باندې تعلیم ورکړی دی، ښودنې کړي ده، لیکي خلکو ته ښولی دی او انسان ته هغه څه ښولي چې دی په هغې باندې پوهېدو نه. په دې کې د مذهب تعلیماتو طرف ته چې کوم دی نو د دوو څیزونو ته اشاره شوه چې د هغې یو تعلق د ویلو سره دی او بل د لیک سره دی. خو زما عزتمنو دغه لوستل او ویل چې کوم مونږ او تاسو نن سبا کوو او د دنیا د ژوند تېرولو په کار راولو، مثلا د هغې لوستو او ویلو په ذریعه باندې په هغې باندې د تجارت طریقې زده کول، روزګار زده کول، ملازمت په هغې باندې کول، د دنیا د ګټې طریقې زده کول، دا بېشکه دا د انسان د ژوند سره تړلي څیزونه دي. انسان دی به کسب کوي، دی به ګټه کوي او دی به د ځان دپاره چې کوم دی نو یو کار روزګار اختیاروي، د هغې دپاره به دی تعلیم هم زده کوي، عصري علوم هم وایي. دا چې د شریعت سره متصادم نه وي او د هغې سره تعارض او تضاد نه وي، د هغې په مقابله کې نه وي، د قرآن کریم او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د احادیثو د شریعت خلاف نه وي، نو دی جایز. لیکن نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې امت ته کوم تعلیم ورکړی هغه دا تعلیم نه دی. د دې تعلیم مقصد یا رزق حاصلول وي، یا کپڑا او لباس حاصلول وي، او یا د استوګنې بندوبست کول وي ځان ته. او دا درې واړه څیزونه او د دې سره چې څومره لوازمات دي دا ټول الله جل شانه حیوانات او مارغانو ته ښولي. هر یو حیوان د خپل ځان دپاره د رزق بندوبست کوي، سهار وځي او ماښام کور ته راځي، او چې څومره رزق د هغه دپاره مناسب دی او په کار دی هغه الله جل شانه ورکوي او ډکې خېټې ماښام کور ته واپس راځي. او که د ده په خپله جاله کې او په خپل ځای کې بچي وي نو هغه بچو ته هم ځان سره رزق راړي او د هغې بندوبست هم کوي. هر یو حیوان د خپل استوګنې په طرز باندې پوهېږي. تاسو د مارغانو ته وګورئ په ونو کې جالې اچولي دي، په دې انداز باندې خپل ځان ته ځای جوړ کړی دی چې دی او د ده بچي پکې وخت تېرولی شي. یو زمری او ګیدړ او بل یو حیوان په ځنګل کې ځان ته ځای جوړ کړی وي، غار سمسی کنستی وي په هغې کې هغه وخت تېرولی شي. یو جولا چې معمولي غونې حیوان دی هغه ځان ته د خپل رهایش لپاره بندوبست کړی چې خوراک وکړي واپس خپلې جالې ته راشي. د ګبین مچیو ته وګورئ، هغه خپل ځان دپاره داسې بندوبست کړی چې د رزق دپاره بیلې خانې، د بچو دپاره بیلې خانې، او کوم کسان چې هغوی مزدورکار دي او هغه وږې د ګبین جوړی ببوزې جوړی د هغوی بیل خانه او بیا په ځان باندې یو امیر مسلط کول او د هغه په ماتحتۍ کې کار کول، دا ټول انتظام الله جل شانه هغې ته ښولی تعلیم ورکړه. دې نه معلومیږي چې په دې څیزونو کې د انسان سره حیوان دا شریک دی. د خوراک څښاک، د ګټې طریقې، د رهن سهن دپاره د بود و باش طریقې، او دغسې خپل ځان دپاره چې کوم دی نو یو څیز تیارول او په دنیا کې وخت تېرول، د هغې طریقې ورته ښولې دي. دا خو ایلاسه کې چې نن سبا انسان دا دعوې کوي چې د فلانکي بیماري علاج مونږ راوایستو، فلانکي بیمارۍ دپاره. د هر یو حیوان ته الله جل شانه د هغه د بیمارۍ نه د علاج طریقې ښولې دي. قاری طیب صاحب د دارالعلوم دیوبند محتمم هغه یو واقع په یو کتاب کې لیکلي دی، هغه ذکر کوم. فرمایي چې په هندوستان کې موږ یو ځای د راجپوتان حال ته لاړو. په هغه ځای کې بیزوګان دي ډېر زیات، شادوګان. کوم ځای ته چې زه لاړم هغه خپلو عزیزانو رشته دارانو څخه هغوی د دې نه ډېر زیات تنګ وو. روزانه به د هغوی کورونو ته دیوالونه یې نه پناهي نه وه، او که پناهي وم نو هغه کورونه په دې انداز باندې جوړ وو چې هغه ځای د غره ځای و،
د هغې کور چت چې کوم دی نو هغه به غر سره لګېدلی نو د غر نه به شادوګان راکوشل د شپې، او بیا په کور کې چې به کوم لوښي کې کودي پراته وو ډک او تش، په هغې کې به یې خولې والې، کپړه به یې واغېسته، هغه به یې یوړه نشلوله به د کور مالک به ورته کتل، کشې ورته نه شو کولی. بل حکومت په هغې باندې پابندي لګولې وه چې دا حیوان به وجنې نه. دی وایي چې مونږ ډېر زیات تنګ رالو، د هغه ځای چې کوم خلک وو هغوی سره مونږ څه پکې مړم کړل پټ پټ، لیکن په هغې هغوی کمېدل نه. بیا مونږ یو ځل سوچ وکړو چې بازار ته ځو او زهر راړو، دا زهر دی ته په روټۍ کې په وړو کې ګډو، په دې سره به دا مړه شي، مونږ به ترېنه خلاص شو. مونږ وایي زهر راړل او په وړو کې ما هغوی ته ګډ کړل، او تقریبا 50 روټۍ مونږ د هغې نه تیارې کړې په خیمه کې. هغه مو د کوټې د پاسه په چت باندې ګیر چاپېر خورې ورې کېښوې، مونږ داسې کېناستو پټ ګورو چې دا شادوګان څه وخت راشي او دغه روټۍ به په خلو کې اوچتې کړي، او بس هغه ساعت چې څنګه یوخلي داسې مړي، ځکه چې دا خو زهر دي. اوږده واقع ده، زه مختصره ما فرمایي چې مونږ ناستو دغه وخت کې یو څو دا بیزوګان رالل، لنګوران غټ غټ، او چې څنګه رالل نو روټو ته نږدې کېږي نه، لرې کېناستل. هر یو څیز ته الله جل شانو شعور ورکړی دی، عقل انسان ته ورکړی، او شعور یې هر یو څیز ته ورکړی دی. د حواسو په ذریعه باندې دا معلوموي چې دا شی زما د نقصان دی او که د فایدې دی. دی لرې کېناستو او یو دوه درې کسان دي، بیزوګان دي، شادوګان، یو بل ته ګوري او روټۍ ته هم ګوري. قاري طیب صاحب رحمه الله فرمایي چې مونږ په خپل زړه کې وایي چې د یو بل ته دا وایي چې دا روټۍ دغسې ولې پرتې دي. د نن نه وړاندې خو داسې څرګند شی مونږ چې ته نه ولیدلی، نن دا پردي دي، په دې کې څه چل دی. هغوی هغې ته نږدې نه شول، بیا لاړل واپس، او د هغوی نه ډېر رالل، 10 بیزوګانې ځان سره راوستل. هغوی رالل نو په هغې کې یو کس چې کوم دی نو هغه مخکې شو، یو روټۍ یې ماته که نیمه یې که په منځ باندې، او بیا یې پوزې سره نږدې که بوی یې که او بیا یې کېښوه. بیا واپس لاړل ځنګل ته. مونږ وایي چې زه دا خو ښکار لاړ اوس دی نه شي هلاک کړی. څه ګورو چې بیا ډېر زیات راړل، تقریبا 2-2.5 شادوګان دي، او د هر یو سره په لاس کې یو شنه لخته د هغې سره شنې پاڼې دي، د یو ونې نه څانګې را شکولې دي، هر یو سره شنې پاڼې دي په لاس کې. په منډه په لین کې را روان دي، مونږ پټ ناست یو، مونږ دی ویني نه. یو څو په هغوی کې وړاندې شول، او هغه روټۍ ټوکړې کې 4 ټوکړې د یوې روټۍ نه جوړې، او بیا یې هر یو چې کوم دی نو را مخکې کېږي، یو ټوکړه یو پخله کوي، او ورپسې هغه شنه لخته د شنو پاڼو هغه پخله نه باسي، خوري، او ځنګل طرف ته منډې وایي، یو هم پکې را پرېنوت. هغه ټول لاړل. زمونږ ذهن کې الله جل شانو دا خبره واچوله چې دغه شنه لخته او دا پاڼې دا الله پاک د دې څیز دپاره، د دې زهر دپاره علاج پیدا کړی، او په دې کې د هغې دارو، او دغه بندر چې حیوان دی الله پاک دې ته دا ښولی چې دې کې ستا علاج دی. دا زهر چې کله وخورې نو دې سره دا نقصان نشي کولی. هغې کې یو هم را پرېنوتو، دغسې ټول ژوندي لاړل. عرض مې دا کولو د دې واقع مقصد دا دی چې انسان خلاصه کې حیوان د خپل بیماری علاج په هغې باندې دی پوهېږي. د هر یو څیز دپاره جدا علاج دی. دا ترقي چې دا ایلوپیتک دوایانې دي، دا هومیوپیتک دي، دا یوناني دوایي ده، دا د انسان یو خپله لار دی، یو لین دی. د حیواناتو دپاره د علاج دپاره خپل طور طریقې ښودلي دي، په هغې باندې هغوی ښه پوهېږي. دې نه معلومېږي چې کوم علوم انبیاء کرامو دنیا ته راوړي دي هغه دا نه دي. دې کې امتونه پرېښودي دي، هغوی ته یې لاره ازاده پرېښودي ده چې تاسو پوه شئ، ستاسو روزګار چې ځان دپاره کوم قسم طور طریقې اختیارولی شي هغه دې وي. لیکن نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خصوصیت سره او انبیاء کرامو نور چې کوم تعلیمات راوړي دي خپل امتونو ته، هغه تعلیمات د وحي دي، د الله جل شانه د طرف نه احکام چې هغه عبادات او معاملات او نور چې څومره د دین شعبې دي په هغې باندې هغه منحصر دي. عرض مې دا کولو چې بنیادي وجې د انسان د اخلاقي پستۍ د تنزل لپاره او د هغه د زوال د دوه دي چې یو په هغه کې د مذهب نه لرې والی وي. زما عزتمند چې څو پورې ما مذهب سره ځان نه وي نږدې کړی، د خپل مذهب په باره کې تعلیمات هغه درته نه وي معلوم، او داسې ادارې چې په هغې کې د دغه پرچار کېږي او تعلیم و تعلم کېږي، دې سره خپل ځان په څه درجه کې نه وي تړلی، نو په مذهب باندې چې کوم دی نو کامیابي نشي حاصلېدی. دنیا کې به یو سړی ډېره زیاده ترقي وکړي، لیکن مذهبي لحاظ سره به الله پاک ته نږدې کېږي هله چې دی کوم اعمال کوي د هغې اعمال او علم د څخه وي. دویم اخلاقي تربیت د انسان شوی وي، داسې ځایونه، داسې اشخاص، داسې ادارې چې هغه د انسان د اخلاقو تربیت کولی شي د هغه سره ځان وتړي. نبي کریم صلی الله علیه وسلم به د صحابو د ورځې او د شپې د اخلاقي تربیت خیال ساتلو. دا مختلفو واقعې ځای په ذکر شوي دي. یو ځل نبي کریم صلی الله علیه وسلم د شپې ووتو، صحابه کرامو حالات معلوموي دا ابتدا ده،
حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه چې تاسو ټول پیژنې خلیفہ اول دی د پیغمبر علیه السلام په هر دور کې او په هر موړ کې چې کوم دینو په کار راغلی دی حضرت صدیق اکبر رضی الله عنه قرآن کریم کې د هغې تذکره د خلیفہ اول دی. پیغمبر علیه السلام د شپې په چکر ووته د خپلو صحابو حالات معلوموي چې دی څه کوي. د صحابو د حالات نه به غفلت کې کېدو نه، مونږ او تاسو د بچو د حالات نه ځان نه خبرو، په کور کې د ښځې او د لوڼو د حالات نه ځان نه خبرو چې دی کې مذهبي ګیراو او اخلاقي ګیراو څومره دی، د مذهب نه څومره لري دي، په معصیاتو کې څنګه مبتلا، د دی د آخرت اعمال څنګه دي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم حضرت صدیق اکبر رضی الله عنه کور ته لاړو، غوږ یې کېښو پټ چې دی څه کوي، د شپې وخت او حضرت صدیق اکبر رضی الله عنه ولاړ دی تهجد ته پاسېدلی، قیام اللیل صلاة اللیل هغه کوي ولاړ دی. قرات د قرآن پاک چې وای نو په دې انداز باندې وای چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ډېر په ګرانه باندې اوري، نږدې شو سره خو ډېر په ګرانه اوري، رو رو یې وای. بیا د هلته روان شو، حضرت عمر رضی الله عنه د هغه ځای ته لاړو، هغه یو کتو نو هغه هم پاسېدلی دی، په مونځ باندې ولاړ دی او هغه چې کوم دی نو قرات لولي د دومره په چغو چغو یې وایي چې کور هغه افراد خلاصه کوي چې خوا کې ورسره کوم ګاونډیان دي هغه یې هم اوري. سهار شو، نبی کریم صلی الله علیه وسلم خو واپس لاړو خپل ځای ته، او چې کله دا دواړه حضرات راغلل نو حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه نه تپوس کوي چې بیګا تا په مونځ کې قرات وې، خو ستا په قرات باندې څوک پوهېدل نه، نږدې به سړی ودرېد نو ډېر په ګرانه به یې اورېدل، دا ولې تا داسې وي؟ پیغمبر علیه السلام د هر یو کس نه لومبی به د هغه مقصد حاصلولو چې د ده نیت څه دی په دې کې، او دی دا کار ولې کوي، په کوم نیت باندې کوي، په کوم مقصد یې کوي. صحابه کرامو بې مقصد یو کار نه کولو، نبی کریم صلی الله علیه وسلم دغه تعلیم ورکړو. حضرت صدیق اکبر رضی الله عنه ورته فرمایي اسمعت من ناجیت، یا رسول الله رورو مې ځکه وې چې زه هغه ذات ته اورم چې کوم زما اواز اوري، پټه م اوري او په زوره م اوري، او هغه ته په زور باندې اورولو ته ضرورت نشته، هغه سره ما خبرې کولې. دا د حضرت صدیق اکبر رضی الله عنه یو حال او دا کیفیت و چې هغه ته مزه او خوند په دې کې محسوسېدو. بیا د حضرت عمر رضی الله عنه نه تپوس کوي چې خطا په زوره زوره ولې وې، دومره چغې دې ایستې چې په کور کې افراد خلاصه کې چې په چم ګاونډ کې هم خلکو ستا اواز اورېدو. حضرت عمر رضی الله عنه ورته وایي چې یا رسول الله لأوقظ الوسنان ولأطرد الشیطان، دې دپاره مې په زوره وې چې دا اوده خلک هم پاسوم، چې دی هم پاسي الله ته ودرېږي، په خپله باندې نیک عمل کولو او بل قسم زما سره په دې کې شریک شي. ړومبی د کور افراد او بیا نور، هغه کې جرات او په هغه کې چې کوم دی نو سختي و، د دین په باره کې شدت و، هغه دا خوښول چې دا معاشره او دا ماحول نور هم سم شي. او بل مې د دې دپاره وی لأطرد الشیطان، چې شیطان د ځان نه دفع کم او لرې کم. دې نه معلومیږي چې کله سړی په زور باندې د قرآن پاک تلاوت کوي، ذکر او اذکار کوي، نو دې سره شیطان لرې تختی. لکه څنګه د اذان په باره کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم په حدیث کې فرمایي چې کله اذان شروع شي نو دغه وخت کې شیطان چې تر څو پورې د اذان اواز اوري دومره پورې دی لرې تختی منډه وایي، داسې ځای پورې ځي چې هلته کې د اذان اواز بیا نه اوري، او چې کله اذان ختم شي نو دی بیا راشي، او چې کوم سړی په مونځ باندې ولاړ وي د هغه په زړه کې وسوسې، شکوک او شبهات دا اچوي. عرض مې دا کول زما عزتمندو چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم خپلو صحابو ته دا دوه څیزونه وښول، او چې کله په هغې کې دا رالل علم پکې رالو او اخلاق پکې رالل، نو دغه قوم چې د دنیا نورو قومونو په دې باندې حکومت کولو دی په ټولو باندې غالب شول بیا، او د هغې تعلیمات تر زلو کالو پورې هغې د دنیا په غټو اقوام باندې به حکومتونه کړي دي، او د هغې نوم چې به چا اورېدو، تذکره به چا اورېده، نو هغه به ترې نه هېرېدو. الله پاک دې مونږ ته دین باندې د عمل کولو توفیق راکړي. واخر دعوانا